صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا عنك وارض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. الله تعالى ستاسو په فضل او په توفیق باندې دا طالبات خاص په فضل او په مهرباني باندې دا چې د فارغ شو د دې دا ختم بخاري نن دا اخري د اختتام ورځ ده. الله تعالی په دې مجلس کې ډېر سپین ږیري راغلي، نوجوانان راغلي، او چې د واړه راغلي، او زنانو کې به ډېرې زنانه داسې یا الله چې هغه په بیمارانې راتلې به نه شوې، لیکن د دې ختم اورېدلي او ختم بخاري د دې نوم دی. الله تعالی ته د دې ختم په برکت او د خپل کلام په برکت او د خپل پیغمبر په برکت د دې ټول جمع مغفرت نصیب کړي. الله دې ټول جمع مغفرت نصیب کړي. الله دې ټول جمع مغفرت نصیب کړي او د پوره امت مغفرت نصیب کړي. الله تعالی دا ختم او دا راتلل او دا وینا او دا اورېدل زمونږ د خپل قرب او د خپل معرفت سبب وګرځي. الله چې ستا هر حکم موږ ته د شهد نه زیات خواږه شي، او ستا هر نافرماني هغه موږ ته د زهر نه زیاته بده ښکاره شي. دا کیفیت الله زمونږ جوړ کړي، خپل قرب موږ ته نصیب کړي، د خپل ذات یقین زمونږ په زړونو کې پیدا کړي، او د خپل پیغمبر کامله اتباع موږ ته نصیب کړي. د یهودو، د نصاراو، د مشرکینو، د ملحدینو الله تعالی دا ختم او دا راتلل او دا وینا او دا اورېدل زمونږ د خپل قرب او د خپل معرفت سبب وګرځي. الله چې ستا هر حکم موږ ته د شهد نه زیات خواږه شي، او ستا هر نافرماني هغه موږ ته د زهر نه زیاته بده ښکاره شي. دا کیفیت الله زمونږ جوړ کړي، خپل قرب موږ ته نصیب کړي، د خپل ذات یقین زمونږ په زړونو کې پیدا کړي، او د خپل پیغمبر کامله اتباع موږ ته نصیب کړي. د یهودو، د نصاراو، د مشرکینو، د ملحدینو د دې د رسم و رواج نه او د دې د طریقو نه زمونږ د ټولو او د پوره امت حفاظت وفرمایي. الله په پوره امت کې امت پریشانه دی. موږ په کورونو کې شیخ کلی اوس د غرمې د روټۍ په انتظار یو. الله پوره دنیا کې، افغانستان کې، کشمیر کې، بوسنیا کې، چچنیا کې، عراق کې، شام کې، الله تعالی په دنیا په تمام ملکونو کې، برما کې د مسلمانانو د عزت سره چې د لوبې کېږي، الله د هغو د زنانو هغه حیادار زنانه د هغو سره غیر چې د هغه لوبې کوي، موږ ډېر زیات ذلیله شو. الله موږ اعتراف کوو، موږ چې د توبه وباسو، زمونږ توبه زمونږ په حق کې او د ټول امت په حق کې قبول او منظوره کړي، او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې دا امت په کوم نهج باندې په هغه نهج باندې پوره امت چې الله راولي، او په پوره امت کې چې څومره دیني مراکز دي، دیني مدارس دي، دیني مساجد دي، خانقاه دیني دي، یا الله حرمین شریفین دي، یا الله بیت المقدس دی، الله دې ټول حفاظت وفرمائے. الله موږ ټول مسلمانانو کې غیرت پیدا کړي،
زمونږ ایمان چې بیدار کې موږ د دنیا غیرت لپاره چې تیار شوي یو زمونږ وینه چې دا د دنیا لپاره ګرمه ده د آخرت لپاره او ستا دپاره او ستا د دین لپاره زمونږ په وینه کې غیرت ختم شوی دی خدایه دا بېغیرتي موږ ته معاف کړې دا بېغیرتي موږ ته معاف کړې او د دې ختم په راتلو په برکت دا ټول طالبات او دا ټول چې معلمات او دا ټول چې معلمین او زمونږ دا چې سامعین کومه مجموعه ناسته ده او کومې زنانه موږ خپل نیمین راغلي دي خدایه ته د خپل خدای په خاطر باندې زمونږ زړونه خپل ځان طرف ته بدل کړي او موږ د خپل ذات کې او خپل ذات زمن کې مساجد دي خانقاه دینیه دي یا الله حرمین شریفین دي یا الله بیت المقدس دی الله دې ټول حفاظت وفرمایي الله موږ ټول مسلمانانو کې غیرت پیدا کړي زمونږ ایمان چې بیدار کړي موږ د دنیا غیرت لپاره چې تیار شوي یو زمونږ وینه چې دا د دنیا لپاره ګرمه ده د آخرت لپاره او ستا دپاره او ستا د دین لپاره زمونږ په وینه کې غیرت ختم شوی دی خدایه دا بېغیرتي موږ ته معاف کړې دا بېغیرتي موږ ته معاف کړې او د دې ختم په راتلو په برکت دا ټول طالبات او دا ټول چې معلمات او دا ټول چې معلمین او زمونږ دا چې سامعین کومه مجموعه ناسته ده او کومې زنانه موږ خپل نیمین راغلي دي خدایه ته د خپل خدای په خاطر باندې زمونږ زړونه خپل ځان طرف ته بدل کړي او موږ د خپل ذات کې او خپل ذات زمن کې او د دې ختم په برکت باندې موږ د ذلت د زندګۍ نه راوباسي خدایه موږ ته د توبه وباسو موږ ته د استغفار کوو الا موږ ته مه ګورې د خپل پیغمبر په خاطر باندې او د دې بخاري شریف په ختم په خاطر باندې زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وفرمایي موږ چاته محتاجه مه کړي زمونږ د ټولو سره د عافیت او د سهولت د رحم او د کرم معامله وفرمایي څوک قرضدار دي خدایه ته د قرضو د ادا کولو صورتونه پیدا کړي څوک بیماران دي الله د خپلو غیبي خزانو لاره برای راست قانون صحت ورکړي د چا اولاد نشته هغو له صالح اولاد ورکړي د چا رشتې نشته په خپلو ځینو کې د هغو د رشتو انتظام وکړي د چا کورونه نشته هغه خپل کورونه ورکړي د چا په کورونو کې بې اتفاقي ده الله دا بې اتفاقي په اتفاق بدله کړي یا الله تعالی دا مجموع بل هېڅ شي نه راغلی خالص دی نه راغله چې د بخاري شریف ختم دی او دعا وکړي او په دې وخت دعا قبلېږي زمونږ په دې حاضره مجموع کې چې د چا په زړه کې څه قسم شرعي حاجتونه دي الله د خپل غیب د خزانو یې پوره کړي تا ته معلوم دي زمونږ سره د سهولت او د رحم او د کار معامله وفرمایي اسلام د مسلمانانو له په ټول دنیا کې چې فتح او غلبه ورکړي د هغې دپاره زمونږ صلاحیتونه قبول کړي زمونږ د مات ګډ محنت په خپل درګاه الهي کې قبول او منظور وګرځي الله دا بچي مونږ ته حواله شوي وو دې مور پلار مونږ ته خپل وخت من ته الله حواله کړی او موږ پسې ډېر خفه شو چې لکه څنګه سړي اولاد چې د کوره رخصتېږي ته د خپل خدای په خاطر باندې که د موږ څه غلطي شوي د دې په تربیت کې موږ معاف کړي خدای موږ معاف بیا خصوصا ما باندې یو هدف راغلی الله تعالی د طالباتو د خپل پلار ورته کم نه وګڼلی دې هغه دعاګانې کړې دي دې ختمونه کړي دي ما سره الله ډېر عافیت معامله کړې ده خدای د دې په ډول په دنیا کې دواړو کې ورکړي چاته محتاجه مه کړي اجر عظیم وله ورکړي دا طالبات زموږ بچي د خدای مستقبل کې د دې رهبري وفرمایي د دې د والدیانو د زړه او د سترګو تورې جوړ کړي کوم توقعات چې ځینې والدینو د خپلوانو دي الله تعالی موږ ته دا درخواست کوو موږ دا لاسونه خواره کړي دي خدایه دا یو سړي په در کې څوک لاسخور کې په درشنې پرېوځي د سړي د په هغه باندې رحم راشي ته قادر یې احکم الحاکمین یې شهنشاه یې الله ستا په خزانو کې کمی نشتې څومره چې څوک غواړي ته خوشحالېږي الله موږ سوال کوو درخواست کوو موږ چاته محتاج مه کړي زموږ رهبري وفرمایي زموږ دستګیري وفرمایي زموږ دنیا هم ښه کړي زموږ آخرت هم ښه کړي او په خپل فضل و کرم باندې
زمونږ دا دعاګانې قبول کړي زمونږ دا ختم قبول کړي زمونږ زوی مونږ ته معاف کړي آینده لپاره مونږ د خپل دین د خدمت لپاره په ټول دنیا کې قبول کړي ټول دنیا کې څومره دیني خدمتونه کېږي یا الله د ټولو محنتونه قبول کړي یا الله تعالی څومره تبلیغي جماعتونه په ټول دنیا کې ګرځي د ټولو د کورونو د مال د جان د عزت او د ابرو حفاظت وفرمایي مسلمانانو کې لوی مرض الله د اختلاف دی اختلاف انتشار تعصب تشدد افراط او تفريط او غلو ده خدای پاک د دې ټولو شعبو حفاظت د دې امراضو نه وساتي هر شعبه د بلې شعبې معاوضه وګرځي او هر شعبه بلې شعبې ته ښه ښکاره کړي او موږ ته د زموږ شعبو هغه فیض هغه نسبت موږ ته حاصل کړي که هغه خانقاه دینیه دي که هغه تبلیغي جماعت دی او که هغه مجاهدین دي او که هغه مدرسین دي او یا د دنیا په څومره کومو شعبو کې چې مسلمانان لګیا دي کار کوي هغه چې دی اهل حق په هغې باندې متفق دي خدایه د هرې شعبې هغه انوارات موږ ته چې دی حاصل کړي دا حاضره مجموع قبوله کړي په خپل فضل و کرم باندې زموږ دا دعاګانې قبوله کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين رانا بیلیگی استازان د بیت العلم دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي رانا بیلیگی استازان د بیت العلم دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي دا ګران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي یو د قاری عبید الله صاحب او بل قاری حبیب الله صاحب او بل قاری حبیب الله صاحب یا مدرسین دلتا دین خای قرآن در رب العالمین خائی قرآن در رب العالمین خائی رانا بہیر نشی گولان دا بیت العلم دا گران دا بیت العلم پزڑکی می اوسیگی دا گران دا بیت العلم پزڑکی می اوسیگی رانا بیلیگی استاذ زان د بیت العلم دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي قاری اکبر علی دی گلشی قاری جمیل صدی رب ملشی قاری جمیل صدی رب ملشی درس و تدریس کی ډیر اعلی دی د پاک نبی می وارثادی د پاک نبی می وارثادی هم جوندن او هم زاد د بیت العلم دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي رانا بیلیږي استادان د بیت العلم دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي دا گران د بیت العلم پزړکی می اوسیږي قاری احسان الله کامیاب شي قاری عمر گل دا گلاب شي قاری عمر گل دا گلاب شي او تاسو زمونږ د سترګو تور تاسو زمونږ د زړه ټکور تاسو زمونږ د زړه ټکور
قاری حامد استاذ شان د بیت العلم دا ګران د بیت العلم پزړکی می اوسېږي دا ګران د بیت العلم پزړکی می اوسېږي رانا بیلېږي استادان د بیت العلم دا ګران د بیت العلم پزړکی می اوسېږي دا ګران د بیت العلم پزړکی می اوسېږي ادا بوجید لوی محنت نلوګي ابو حمزه استاد شفقت نلوګي ابو حمزه استاد شفقت نلوګي یا امي نتاشا او دا امي قاسم جزا دی ورکړي ور رب کریم جزا دی ورکړي ور رب کریم صفت کوي علی رحمان شمال رحمان سے صفت کوي علی رحمان د بیت العلم دا ګران د بیت العلم پزړکی می اوسېږي رانا بیلېږي استادان د بیت العلم دا ګران د بیت العلم پزړکی می اوسېږي دا ګران د بیت العلم پزړنا کی می اوسېږي